حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا له مسلمان نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله رالی تپوس یې وکړ وایي درې تپوسونه نه کومه دا درې تپوسونه د پیغمبر نه ما سوا بل چاته نه یاد که دې درې تپوسونو کې تا مله صحیح جواب راکړ نو ته پیغمبر یې او که صحیح جواب دې رانه کړ ته پیغمبر نه یې ځکه د دې نه د دې سوالونو صرف او صرف پیغمبر ته پته لګي بل چاته نه لګي یو تپوس یې دا وکړه د قیامت د علاماتو نه اول علامات څه شی دی غټ علامات دویم تپوس یې دا وکړه وایي د اهل جنت په اول خوراک څه شي او دریم تپوس یې دا وکړه وایي ښځه او خاوند دواړه یو بل څه چې کله میلاو شي جما وکړي نو کله هلک پیدا کړي او کله جینۍ پیدا کړي دا ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل وایي دا سوالونو جوابونه خو ماله جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام اوس راکړه بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل اول اعتراض او اول سوال تا وکړه چې د قیامت علامات څه شی دی د قیامت علامات دا دی چې د مشرق نه به یو اور راوځي دا اور به د خلک مغرب طرف ته یو زیات راجمع کړي دا غټ علامات دی تحشر الناس من المشرق الى المغرب دا خلک به یو زیات راجمع کړي دویم خوراک ته اهل جنت په اول وخت کې په اول ورځ باندې دا څه شی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل یاکلوه دا خلک په اخري دا به څه شی خوري دا مئی جګر به د خلکو ته میلاو شي هغه به دا وخوري دا دویم اعتراض جواب شو دریم چې کله زنانه ښځه او خاوند یو بل سره میلاو شي نو کله هلک پیدا کوي او کله جینۍ دا ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل کله چې د سړي مني او د سړي نه چې کومې اوبه وځي دا سبقت اول وکړي نو دا به هلک پیدا کېږي او چې کله د ښځې سبقت اول وشي نو بیا زنانه دا ماشومه پیدا کېږي جینۍ پیدا کېږي حضرت عبدالله ابن سلام صاحب چې دا سوالونو جوابونه واورېده نو ایمان یې راوړ وایي بالکل ته د الله رب العزت نبی او د الله رسول یې ځکه د دې سوالونو جوابونو بل چاته پته نه لګي په دنیا کې سوا د پیغمبر نه